محترمو ناظرینو او اوریدونکو که موږ د الله پاک احسانات شمیرل شروع کو جون به ختم شي خو د هغه احساناتو شمیر به پوره نه شي. د هغه په احساناتو کې یو لوی احسان دام دی چې موږ له د لوی اختر د میاشتې 10 ورځې او 10 شپې راکړي. د دې 10 ورځو شپو او د دې 10 ورځو فضیلت الله پاک قرآن کریم کې بیان کړی دی او احادیث صحیحه هغې کې هم بشمیر احادیث په دې باندې دلالت کوي چې دا 10 ورځې شپې ډېرې قیمتي او برکتي دي. د دې 10 ورځو شپو برکت یوازې د هغې خلکو دپاره نه دی چې دنیا د ګوټ ګوټ نه راغونډ شوي دي او مسجد حرام ته او د بیت الحرام په طواف کې دي یا جان صاحبان، بلکې دا فضیلت د هغې خلکو دپاره هم دی چې کوم لکه زموږ غوندې پاتې خلک دي په خپل کور کلي کې، نو هغې دپاره هم د دې ورځو شپو فضیلت ډېر زیات دی او دې کې فایده دوی ته میلاویږي. قرآن کریم کې د دې ورځو شپو فضیلت د هغې دلیل همدا دی چې کوم ځای کې ایام معلومات ذکر شوی دی نو علما کرام وینا کوي چې دې نه مراد دغه 10 ورځې شپې دي. الله په دې باندې په دې ورځو شپو باندې قرآن کریم کې قسم خوړلی دی. دا قسم د خدای پاک چې دی دې دپاره چې د دې شی فضیلت او عظمت ښکاره شي. الله فرمایي د دې 10 ورځو شپو په فضیلت کې والفجر قسم مې دي په وخت د سبا باندې. علما کرام وینا کوي په اختلاف د مفسرینو سره دا والفجر نه مراد سبا د ذل حج د میاشتې د لومبۍ شپې د لومبۍ ورځې سبا دی. ولیال 10 قسم مې دي په 10 ورځو شپو باندې. نو دا 10 ورځې شپې چې کومې دي 10 شپې دې نه علما کرام په دغه 10 شپې 10 ورځې د ذل حج اخلي. اگر چې نور تفاسیر هم شته او معتبر تفسیر عمده دی چې دې نه 10 شپې د ذل حج د میاشتې مراد دی. او والشفع والوتر دې نه مراد جفت و طاق شپې د دغې عشرې یعنی که 1 3 5 7 9 دا شپې دي او که 2 4 6 8 10 دا شپې دي دا تینا مراد دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي او دغه رنګ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کوي چې دا کومو 10 شپو الله پاک قسم خوړلی دی هغې نه مراد 10 شپې د ذل حج دي. بهرحال اکثر مفسرین حضرات همدا فرمایي چې د دې 10 شپو نه نور بهتر 10 ورځې یا شپې په نزد د الله پاک نشته. په دې کې چې کوم اعمال کېږي هغه اعمال الله پاک ته ډېر خوښ دي. الله پاک دې موږ له د دغې 10 ورځو شپو د قدر کولو دې کې د اعمال صالحو کولو په دې کې د ذکر اذکار کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.